هر کله چې فارغ شو د چا نه شروع کړه بچا کې فجعل الکلیات والجزئیات کې استعلی مقدم کو بچا باندې فجعل باندې ولی څنګه تعالی لفظا اگر چې ثبوتی دی لیکن مانن سره ده ادمي بیا سلبي دی تعالی سمانه ان ليس له ليس له جنس وليس له جهه او عنوانا سره دا شو ګوره چې کوم عنوانا او معنن دوانه چې کوم دی هغه صفات سلبي هغه مخکې کړو چې کوم عنوانا او هم عنوانا دوانه ثبوتی دی هغه جعل دی او دا سره لفظا سره ثبوتی دی نو دا یې سکو پوښه په دې مزګه راوړ دا بین بین شو کنه دا یې سکه راوړ یو دا خبره چې مزګه اور کله کله ربط بیانوي نن تراله او شروع جعل الکلیات والجزئیات په دې جعل الکلیات والجزئیات کې ګوره پنځه خبرې د دې نه سکیږي پنځه خبرې د دې نه راوځي څو خبرې راوځي پنځه خبرې د دې نه راوځي څو خبرې راوځي پنځه خبرې د دې نه راوځي کومه پنځه خبرې د راوځي ګوره یو نفس جعل حق ته څو یو جاعل د هر شي رب العالمین دی دوا سو او جعل د کلیات مقدم دی په جعل د جزئیات درې او هر شی مجعول دی به د چانه د استثناء نه اولنې خبره سو نفس جعل حق ته سره دویم دا چې سو جاعل د هر شي څوک دی الله تعالی دی او دا څوم خبره شو دوا غوري او هر شی مجعول دی به د سنانه سو شو درې جعل د کلیات مقدم دی پچا او درې سلو پنځم حق جعلی بسیط ته نه مرکب بیا وای خپ جهر وای خپ اخلاص سره وای کم کم نفس جعل حق ته جاعل كل شيء هو الله تعالى والأشياء جميعا مجعولة والكليات مقدمة في الجعل على الجزئيات والحق هو الجعل البسيط شو طول خمسة أشياء شو انت را استاسو اوس په یو کې لګ یو ټکو اول کم یو ده حق جعلی حق نفس جعل حق ته دي کې دوه خبرې درته تاسو کوم دا د کم ځای معلومه شو چې دی حق جعلی بسیط نفس جعل حق ته اورت پچا ده نفس جعل حق ته ځکه جعلا نسبت جعلا د جعل نسبت الله تعالی ته وکړو نو که حق نه وي نسبت یې ولیکو چې جعل وین نه بیا بسو بیا به ولې چې جعل الله جعل کړی دی نو خو جعل حق دی نو ځکه کړی دی پوه شئ په اشاره شو بچا کې په دې نفس جعل کې په دې کنه دا شوی دی جعل صيغه د ماضی نه ده دا جعل وجود تراغله دی جعل څه معنا ده کړی دی جعل الله تعالی نو جعل حق دی کنه اشاره وکړه په دې اثبات اسناد د چا سره د په دې صيغه د ماضی سره او نسبت سره کول وجاته الله تعالی ته پوښ دویمه خبره دلته رد پچا ده څوک چې د جعل نه انکار کوي اصحاب البخت والاتفاق انهم يقولون الاشياء انما هي مجهوله وجاءت من ساحه العدم الى بقعه الوجود ما بنفسها لا بجعل الجاهل لا بجعل لا بجعل ليس هناك جعل لا بجعل جاهل بل هي مخلوقه وجاءت عن العدم الى الوجود بنفسها ارشه پخپل پیدا ده پخپل پیدا ده چې په جهل سره وجود ته نه راغله پوښ نو رد شو په اصحاب د بوختو اتفاق باندې نو یو اشاره دي ته پس شو او بل ما تاسو ته سوې او جاهل دار شي سو خبره ګره دا خو ما تاسو ته وې چې دا اولنې خبره کې درې خبره نفس جهاله اثبات ته کم زنه وشو بیا ما تاسو سوې
او رد بچا باندې دی اصحاب البخت والاتفاق اشاره په سو شو تی خبره د ججال حق ته او رد پچا دی دا خبره کوي دی ولی دا سیو خبره د کوي کنا پچارت کوي غرض رد دی په د خلکو باندې سوق چې د جال د جانا دهریان چې کوم دی وجود د چا هغه جال مال نشته دویم خبره سوا جاهل د هر شي سوق دی الله تعالی دی جاهل د هر شي سوق دی او دا د کم ځای معلومه شو د اسناد د جعلنا و الله تعالی ته چاته الله تعالی ته علم ذلك من اسناد الجاهل الى الله تعالى ونسبه الجاهل وجعل الفاعل للجاهل الله تعالی دا د فاعل کو صحیح کو دا څه خبره شو ها ګوره ما تاسو ته وی چې دا د کم ځای معلوم شو د اسناد د جعلنا الله تعالی ته وګورئ په او دا څه خبره شو دویمه ګورجی او پسې لاړ شي مثلا دلته دا خبره دی ولیکي چې جاهل الله تعالی دی رد دی په معتزله ځکه هغه موږ جاهل د هر شي الله تعالی دی کنه هغه وای د بعض اشیاء جاهل څوک دی الله تعالی نه دی هغه وای سي افعال اختیاریه د عبادو خالقین دغه خود عباد دي سړي وای کنه معتزله سوې افعال اختیاریه چي دي د خالق مونږ وینا کاسب بنده ده مرید بنده ده کاسب بنده ده خو صحیح نه ده خالق نه ده او دې سوې ها خالق څوک ده او عبادت رد شو بچا باندې چې څوک ده الله تعالی سره نو د هر شي خالق الله تعالی مني د بعض اشیاء خالق الله تعالی نه مني د کوم شي خالق نه مني افعال اختیاري د عبادو نو ګما ما ته د اشاره پس شو په اسناد سره او رد پچا شو په معتزله وو پسې لاړ شدرې خبره چې جال د کلیات مقدم دی پچا دا د کم ځای معلومه شو وی جی د تقدیم د کلیاتو نه په جزئیاتو د په عبارت کې څوک مقدم کړي دي کلیات نو کلیات په جال کې مقدم دي پچا په جزئیاتو پوښه وقد اشار الى ذلك بتقديم لفظ الكليات على الجزئيات ان كنتم فاهمين پوښه کتا سو پويږي نو ځان په خبره باندې پوکي پسې لاړ شه بیا می تاسو ته وی جی پوهیږئ په وته کې دې ګرد پچا ده دې ګرد پچا نشته دې ګرد پچا نشته دا صاحب اوس په دې ګرد خو پچا نشته خو یو اعتراض دلته شته الګ ته چې کلیات مقدم دي په جمع جزئیاتو نو دا په ذهن کې مقدم دي که خارج کې مقدم دي په خارج کې مقدم وي نو خارج کې خو د کلی او د جزئی وجود جدا نشته انسان کلی دی کنه او زید امر بکر د افراد د جزئیات دي کنه تماته انسان او زید جدا کړه د انسان وجود ماته سوال زید امر بکر نو خه ها نو دې جدا وجود د وجود یو دی یو دی نو په یو کې مخ کې ورستو کیږي چې دې مخ کې کو دا ورستو کو یار وای کنه یار ما د کلی وجود عین وجود د چا دی د جزئی دی نو دا څنګه چې یو مخ کې کو بل سکو ورستو کو اچھا جدا وجودونه یو مخ کې کو اوس لکه د زید پلار د زید نمخ کې پیدا دی ولی دا وجود جدا دی کنه او زید درستو پیدا شونه دا عقل منی کنه چې مخ کې پیدا درستو پیدا شو صحیح ده پوه کنه شی په او خدای راته وایي چې ته کم دی نو څه کلی او جزء کې دا خبره است پلان نشي کولای ولی ځکه کلی د کلی خو یو مفهوم دی کنه دا په خپل په د دې وجود هم د کم ځای منتزع دی د کلی منتزع دی عقل د محصله فی العقل له هم د افرادونه د چا منتزع دی دا انسان تر کوم ځای معلومه چې په دنیا کې انسان هم نه نه آدم علی السلام نه اولاد و نو انسان څه شو نفس یو څه شو یا په تصور دغه ځکه صورت ذهن ته راځي د خارج نه راځي کوم ځای نه راځي د ذهن ته چې راځي کنه صور دي نو صورت خو زی صورت غواړي کنه چې زی صورت یې اړوشته نو صورت کوم ځای نه راشي سمازه خراب دي که څه شي راشه عقل ته فکر وکړه وایي به سمې نه دا وایي دا دغه تقدیم ته او کته تقدیم دا کلی په جزئی باندې په کوم ځای کې وي دا په ذهن کې وي نو ذهن خو بیا قادر دی په تقدیم د کلیوم او ذهن په ذهن کې دا مخ کې ذهن نو د ذهن ته پوسو کا په ته جزئی نه مخ کې کوله او مخ کې کوله شمه نعم لا حجر فی التصور د ذهن کار تصور دی سره او په تصور ته پابندی لګول شي چې دا مخ کې او دا برستوي نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء فإن تعلق بالكلية
قبل تعلقه بالجزئية فالكلية مقدم، وإن تعلق بالجزئية قبل تعلقه بالكلية فالجزئية مقدم. وریا ته ما سره په عربي وای فارسي وای پوه شئ به اورې خبرې به وکړو کنه پښتو کې په اردو کې به وکړو یار په کومه ژبه کې وای چې درکم دله اورې کنه پوهېږي چې یو انګریزي چې دی کنه هغه هم زما زده و جي ما زده و چې داسې انګریزي به مې وي پوه شئ ته قریشي صاحب نه په اسلام آباد کې ما دومره انګریزي زده کړی و چې په انګریزي کې به زه 1 نمبر وم خو ما الله ته وایي مانه هېره کړه بس الله زمانه هېره کړه بس اوس په دې A B چې A B C مخکې دی که D مخکې دی په دې نه یم پوه اوس کم یو مخکې دی دا پکې امتحان نه ورکېدلی تله امتحان ما دومره نفرت و ها پوهېږې پې بس دا ژبه د داسې چا ده چې بس او که ته چې ژبه من حیث الژبه خو ټیک ده زه هم انکار نه کوم خو دا د خلکو ژبه ده جي چې خلک خو نه ده بس د هغو د وجې نه یو شی د شي نه کرکه پیدا شي پوهېږې پې نو بس ما الله ته وایي ما نه هېره کړه نو هغه وخت کې ما زده کوله ما غلطي کوله پوه شوې پې د قبر خوا کې یو مجرم داسې دوا کوله خدایه معافي راته وسوکې ما خطا کوله پوه شوې پې نو داسې خبره ده پوهېږې که نه پوهېږې چېرته تللی وې چېرته تللی وې ها دا خو د خندا خبر نه دی یار سړی نه و څو ورځې نه و پوه شوې خبره ده خبره ته کومه څه مې درته ووایې ها نو دا خو د عقل کار دی جي چې کوم نعم لا هجر في التصور يتعلق بكل شيء دا ته چا ویلي چې کلي په چې په ذهن کې چې کوم دی کلي په چا مقدم دی ها نوراله پکې کې وته جي ډنډ پکې پرې وته تاسو به ته وایي جي زه په اکل چې یو سوال په شقوق سره وشي نو کله جو اختیار جواب کیږي په اختیار د یو شخص سره او کله جواب کیږي په خروج سره د چا نه د شقوق نه جواب کوم په اختیار شخص ځاني سره زه په ذهن کې مقدم یم سیما او یاد ساته په کم شي د پر شروط کمی او د کم شي د پر قیود کمی هغه ذهن ته مخ کې راځي د چا نه ها تاسو ته پته را چې د انسان کلی چې د غستش انسان دی او زه چې جزء کېږي یو انسان دی که تشخص سره هم دی یو شی چې کوم دی د هغې سره چې شروط او قیود ډېرېږي هغه څه کېږي هغه مرکب شي هغه څه شي مرکب شي او څوک مخکې وي او جز په کل باندې صحیح او دا مخکې وي کم شی چې مشروط به شروطین دی او کم شی چې مقید به قیودین دی هغه صحیح هغه مخکې وي د هغه چا نه چې مشروط به شروطین او صحیح مقید به قیودین ته نه پوهېږي غرماز به دې نه پوهېدا پسې لاړ شه جي نو داسې موږ خبره کوو اوس راشه څلورمه خبره کومه وه هر شی مجعول دی بدون استثناء هر شی مجعول دی دا نشي ویلی چې یو شی په دنیا کې شته چې کوم دی څه اورې لکه دې کې رد دی په چا باندې په حکماو باندې په چا باندې چې بعضې هغه څه وایي چې کوم دی نو څه هغه وایي چې بعضې څیزونه څه دي هغه څه نه دي هغه مجهول په جعل سره بعضې شونه استثناء کوي هغه ټیک نه ده نو رد شو په چا باندې په حکماو باندې رد شو په چا باندې پسې لاړ شه جي پسې لاړ شه بله څه خبره ده او چې کوم دی نو جعل بسیط حق جعل بسیط دی نو نفس جعل بسیط او جعل چې کوم دی نو جعل بسیط زیات ساته دا بمعنى الخلق دی څه دی او جعل مرکب بمعنى التصویر دی څه دی تصویر یو شی دا شی کو جعل السماء پوه شئ پې بناء خدای پاک چې کوله والارض څه فراشا خدای پاک ځمکه څه که فراش کړه دا څو مفعوله غواړي هغه دوه مفعوله غواړي ځمکه داسې فرش کړه ځمکه یې داسې نه کړه نه یې داسې سخته کړه دا ځمکه چې لکه د وسپنه وی چا پکې شی نو پکې سیند جوړ شو نو پکې خوړ جوړ شو نو پکې چا پکې زرع دا کړی نو پکې چا بنیاد کنلی نو پکې چا بیسمنټ جوړ کړی څه ټوله یو وسپنه وی ګرانه به وکړه داسې کلکه کړی وی وسپنه هم نو داسې کلکه کړی چې توړې نه وی او نه یې دومره نرمه کړه د اوبو په شانتې چې له پاسه پې څوک ټینګېدی نه شوې اوبو څوک ټینګېږي دا لیکل شي دي ښه پوه شوې پې نو خدای پاک دا ځمکه څه کړه داسې عجیبه یې جوړه کړه پوه شوې پې چې څه سره کښېنو کېږي نه دې ډوبۍ دومره نرمه ده او نه دومره سخته ده چې څه سره کېږي نو ګوره داسې که خدای پاک کوي دا ځمکه نو دا څو مفعوله غواړي
جعل بسيط بمعنى التسيير ده، يعني صير الله تعالى الأرض فراشا وصير السماء بناء. دا شو دا سوم في الغواري دوم في الغواري أو يو سده جالب سده بسيط أو ما الخلق جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، خلق يعني الظلمات والنور ده خلق أغسكم بنشنا بيداكم ده تشبه معنا ده خلق ده تبي يوم في الغواري سوم في الغواري وز دا ما تقول جي دا خجو او نو دا یو دوم في يوم في الغواري خلاص شو لكن نو مشكل نشته جالب بسيط وجالب مركب يزدكولو مشكل نشته يوجد معنى الخلق ده يو بمعنى التسيير ده بس وشو دون ذكر قرآن كشته اوس پسې لاړ شي چې ستانه ته پوس کومه اوري چې دا کم ځای معلوم شو د حذف د عدم ذکر د مفعول ثاني نه دا کم ځای معلوم شو لکه دا جعل الكليات والجزئيات جعل الظلمات والنور پسند ده کنه نو کم یو شو اشاره وکړه چې حق کم یو ده جالي بسيط ده د دقه ځای معلوم کړه او رد په دې باندې په مشاهینو رد بچا او اختیاري مذهب د چا د اشاقیانو حق جالي بسيط ده او رد وکړو بچا هر ځای کې ماته ستوي چې اشاره پس ده او چا رد پچا ده اوس دلته چا الګه چا وي ته چې یو جالي بسيط ته او جالي سره مرکب ده نو جال خو جي مصدر ده جال سره او مصادر كلها چې کوم ده نو سدي دا اوسات دا بسایت دي دا سدي وسیت نو ته نو مرکب کیږي نو تقسیم د دې جال چاته دی بسيط او مرکب ته تقسیم د شی د نفس او غیر ته ځکه جال مصدر نه ده او مصدر یې بسيط مصدر سوا د حدث نه بول شي درات کوي لکه په فعل کو خیر ده نسبت للفاعل په فعل کې حدثي په فعل کې شی زماني اوري او په مصدر کې شی سوا د حدث نه د دې نه چې مصدر شي صرف وصفي صحیح محض چې کوم دین وصفي پای کې بل شي نه نو دا خو یې بسيط کنه دا صحیح او جال مصدر نه ده نو ته کې ته بسيط او مرکب څنګه جوړه تاسو به چې دا تقسیم ده دا بدايه اعتراض بستحل وارد ده لو کان کچته تقسیم د جال دا په اعتبار د خپل ذات سره وي بیا به اعتراض تاسو دا تقسیم چې کوم دا په اعتبار د اثر سره کوم چا سره کوم نو که اثر امر واحد اوره چې کله بمان الخلق یو مفعول واړي کنه نو اثر امر واحد نشو او چې کله جالي مرکب شو سو مفعول واړي دوا نو اثرين بیا دو اثر دي بیا سری دو اثر دي نو دا بسيط او دا متدا ترکیب بساطت او ترکیب دلته دا په اعتبار د اثر سره ده او ستا اعتراض به حلو چې دا په اعتبار د چا سره وي د ذات سره وي کنه دا په اعتبار د چا سره وي د ذات سره طالب جانا او خدای دې وبخسره چانه وای زمانہ زين تراله اوس دا خبره دې پر پرشوي اوس تاسو ته بل خبره کوم جی او د پاره دي چې د مشایع شاقی ټکه مې واس تاسو مشایع شاقی څه ته وي ګوره جی څوک چې اثبات مدعا کوي یا په دلیل او په برهان سره کوي او یا په وجدان او بچا سره کوي اوري یا په کیفیت یو په وجدان سره کوي یا په اثبات مدعا په برهان سره کوي یا به اثبات مدعا په وجدان سره کوي اثبات مدعا په برهان سره کوي یا به د تابع د دین سماوي وي یا به تابع د دین سماوي نه وي اثبات مدعا په برهان سره کوي او تابع د دین سماوي وو دې ته متکلم وي هیڅ وي دې نه اعلی مخلوق په دنیا کې اسوک دي متکلمین دي چې په دلایل بادشاہان دي او د اسلام او د دین سره کار دی امام رازي او امام غزالي او چې کوم دینو سیف الدین احمدی او دارنګ چې کوم دینو علامه عزودی او دارنګ چې دینو علامه جرجانی علامه تفتزانی علامه دوانی دا بادشاہان د اسلام دي دا تا کسان دي یاد ساته کوي ښا لیس کوم د دې مثال نشته جی بس دسي په علم کې دیونه صفات بل پر کړل د بل نه پاتې بل پر کړل او دا چې کار کړل چې عقل ابن رشد څوک ابن رشد ګوره جی امام غزالی ګوره اسوک د جی امام رازی ګوره د دین مخ کې سیف الدین ابکار او افکار تاسو مسره ګوره عقل بدی خو چې په کومه طریقې سره ته د عقاید وې کنه ته به چې د عقاید وې کنه ستاسو د عقل خو د ابکار او افکار ګوره سو ګوره یا نو ګوره د سیف الدین احمدی کتابونه تو ګوره درې جلد مسله د ابکار او افکار پروت ته په عقاید باندې خبره ده نو ته شی زده کې کنه دا غي نه زده کوه پوه شبه هاو چې تا ته پته لګی د سری تفصيلات د عقاید جی پوهیږي په نو شرع مواقف وګور د ازودی او د جرجانی او شرع مقاصد وګوره ماتن او شارح دوه یو کس ته سوق دی د علامه تفتزانی او شاته چې کوم دین ولارشه د ابن رشد کتابونه وګوره ته پته لګی اوري کنه اوري
کته راشه چې کوم دی نو بیا علامه دواني دا کتاب چې شرقاید جلالي چې کله دا وګوره کنه دا مونږ وایو کنه خامخا به وایو کنه دا مونږ نه پریدو کنه دا به وایو دیوبند وایو مونږ به دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان نه یو ښه مونږ به وایو ان شاء الله تعالی خو زه اول چاپ کوم کنه اوس کې نسخه نشته شي ما څه شوی نسخه ده لازم بیا مونږ دلته مې کې خو ده پوه شئ اوس به د پروتستانت قدر وباسو نو دا به وایو ان شاء الله تعالی زين ترى اساسو دا چې دا متکلمین دي او تابع د دین سماوي نه نو هغه صوفیان دي هغه څوک دي او چې نه او چې تابع د دین سماوي نه نو هغه مشايين دي هغه څه دي مشايين دي کو تابع د دین سماو نو متکلمین دي او کو تابع د دین سماوي نه لکه په هغه په دلیل خبره کوله خو دا ضروري ده چې موږ چې د دین سماوي تابع هغه څو مشايين دي پوښه اورې نو د عقل په دغه باندې خدا غو خبرې چونکې د عقل په بنیاد وي خو عقل هم الله پاک پیدا کړل او عقل ته چې کوم دی خدای پاک وې دا قائم مقام د شاده وې جها کس چې په ځنګلو کې اوسي وایي په هغه ته اسلام نه رسیدلې دا غره هم خدای ته پوس کې چې زه خدای ته یو غاڼه کنه غاڼو تا صفات چې کوم دی دا غره اگر چې تفصيلات ته پوس پدې کېږي دا غر سنینا خو څه ته پوس پدې کېږي دا ته پوس پدې کېږي نو چې هغه پیغمبر نه رسیدلې ویل هغه دا پچ نه خوړې د بيزيو په خوړو په دې پویدو او په دې نه پویدو چې بيزي چا پیدا کړل په دې نه پویدو په دې نه پویدو چې دا بيزه دا دنه دا پچ یو خوراک خوري او یو طرف ته پچ یوزي او یو طرف ته دا دنه دا امتیاز چې سوکره ولي دا ذات څوک ته اخر دا بيزه چا جوړګل چې دا چا کار پیدا شي دا جوړ کړی څنګه به سمخ کولې پسکوره پیدا شو پسکوره پیدا شو سبا ستا په کور کې پیدا شو دنه دا څنګه د دې خو د انسان څخه کار پکې روشته نه پوه شي کنه شوی نو اخر دا دومره ته منی الله منی الله که الله به ته الله د سره به جن دغه ته ګورجی چې دا پيو دا څه شي دا څه شي دا ګندګي دی بل نه څنګه جدا کوي کنه او بیا ته ګوره وینه څنګه جوړي دنه دومره دنه درش ماشینیان لګیدلی څنګه وینه جوړيږي دا ته خوراک لري څنګه جوړيږي وینه جوړيږي وینه بیا زړه ته چې کوم دی لهر دي او بیا پاس کیږي به دغه پر دغه خو دا سیستم دی لیدل یو کې تشریح ابدان دغه تشریح تشریح چې کوم دی کنه ترتیب تشریح هو چې څه دی ویلي کنه ته په سمانه به پوه شې نو له خدای خو پیژنه کنه پوه شې به او نو دا چې کوم دی نو دا کتاب وایا ها نو تب دا وینو خادن بیا دغه نو بو جوړیږي او بس سترو کې د بوچ راشي نو کې تا خو ودلته شنو ځل درالو بر ستر کې د بوسنګ لاړي او کې جاړي دا د دې ته د پیپ ته کم ځل لګیدل بیا مزغوته چې کوم بوزي هغه غول پراتی هغه ته ګورا ته کم زینځي پوښې په د پوزي د تجې د سونه او دا راځي دم د مزغون راځي ها هغه بوچل ته الته چې استعمالي کې په مزغو کې صحیح کوم استعمالي کې په مزغو کې نغه زړی شي نه په دې پوز باندې راوځي پوښې کنه شپه نو دا دغه راوځي او دا خولي چې د سن د سدن ګوره چې چانه ډیر خولي وسی کنه بیا خلک صحیح بیا د وجود کمزوري وند شي پوهږي به نو بیا چې کوم دنه د چینی او مالګه ګول کا چې ډیر خولي وسی دا وخوره واپس پدې دینه د خولي ته خولي راشي ترویغ وند ترخی مالګه روانه د وجود نه مالګه روانه ده ته خولي تاسو نه چکړي خولي نه چکړي چې ته خولي ډیر وبېږي خولي راشي ترویغ ترخی وند دا څه دي خولي د رواني په دې په ګرمۍ کې چې څومره تر خولي د مربوس کې وچاسي نه هغه په ټول کم تر رواني دي په خولو کې د رواني دي پوه او دا په بدن کې د په کرونو سوري دي دا خلا په هر وخت د وخت په بدن باندې ولې دي دا د سوري روغ ساتي دا سوري روغ ساتي په دې سوري کې د نصر راځي د دې وجنه د په دې خپل تاسو د دې کې د وخت نه په دې پنځله پاسه وخت دي د ګنګو چغوند دي دا ولې دي چې ته اداره چا خپل لګیدل و پوښ نو د بل ځنه سرمن ویوړه په دې ولګوله نو هغه نو بیا دغه بوغون ته بتراوته اصل کې دلته د کته دغه دی چې کوم فاسد مواد چې د ډیر وخت دي ډیر سوري دي په دې من سره راوځي دغه چې راوځي دی نه نو هغه سرمن چې لګوله هغه شانت سوري خو پکې نه وکنه په دې وجه نه هغه نقصان کو د دومره ولې پیدا کړی د ورځې ولې پیدا کړی پته شته د ورځې څه د پاره دي او ورځې سره دي او به دلته د باڼه سره پاره دي که صرف د ورځې په بڼو باندې مباس وکړي عقل به خو جداله شي دي انسان دومره چې کم دی لکه سو په علي دغه باندې په خدای پاک
کنه دې کله دې بد کوي کنه خدای پاک ډېر خفه کیږي دې خو ډېر خفه کیږي دې نو انسان چې کوم دی اوس دا خبره ده کوم صفاتونه د الله تعالی په څخه پنځه شپږ خبرې د الله طرف دي پنځه شپږ خبرې د بنده طرف دي د دې کې تقابل باقي سیټینګ دا بس تاسو ته کوم چې د څنګه خبرې دي ها څه مجذوب شانته بلوچستان کې دا مجذوب بدل راغله ها کوم ځای ته ورسېدم نو که تابع د دین سماوي وو نو څوک شو ګوره کې استدلال اثبات مدعای په برهان سره کوو او یا به اثبات مدعا په وجدان سره کوي اثبات مدعای په برهان سره کوو اې د متکلم او نو یا بخالي یا به تابع د دین سماوي بنه که تابع د دین سماوي متکلم که تابع د دین سماوي نو مشایي او که اثبات مدعای په څه په وجدان سره کوو او یا به تابع د دین سماوي بنه که تابع د دین سماوي وو هغه ته صوفیا وایي د صوفیان چې کوم د ساته د اعلی مخلوق ته پوهیږي په کنه او دی لګي دا کار کوي نو ان شاء الله چې موږ دلته تصوف شروع کو دلته تصوف کتاب د تاسو وایم اوري هغه تاسو د پوښې په یو د دې کتاب دی پوښې په علي ابریز بوایو څه بوایو ابریز او هغه کې بس خبره تاسو ته خیمه ټول نشي باز یونه او بل بچ کم دین سره خو شریعه دا بوایو پوښې په الیکشن دی دا په دې ځان پوکو چې دا څه دی اوري کنه اوري څه خبرې دي دا څنګه خبرې دي اوري کنه اوري او زمونږ د قاضي دی دم د تصوف کتاب دی اچھا او دا سلم د چا کتاب دی تصوف هو دغه وای تصوف او منطق دی په ډیر نږدې دي سدي ډیر نږدې دي کنه د په شدید تعلق ته د منطق او د چا د تصوف خپسې لار شي سمې راته وای ها او کتابي د دین سمینو هغه ته شاقیان وای سو ته وای شاقیان دا چيلې به وشته په غونو کې بناستو او اثبات د مدعا په ځای خو تابع د دین سماوي نو پوهیږي به خو ما تاسو ته خبره به راشوه چې عقل چې کوم دی نو هغه څنګه قائم مقام د چا دی د پیغمبر دی نو خدای پاک د دې عقل ورکړي نو پیغمبر وته لګل پیغمبر او دیو جنا د دې حکما او شاقیان د کوم شاین دي اکثر مسلې د اسلام سره برابر دي یو نو مسله دا چې عقل سره کړه او بیا دغه چې دوی کله عقل خبرې کوي او د مسلمانانو به هاذا ما يحكم بالعقل اما خالق العقل فيفعل ما يشاء دغه ځکه ځان بچ کی دغه زمونږ عقل د څه وینو ته تورسه هر چې د خالق د عقل هغه هر څه کولای شي پسې لاړ شي اوس پس معرفت د دې سلو قسم کسان اوس راشه جی تاسو خبره کوم جعل الکلیات والجزئیات نورې په دې ځکه اوس د پوښې د شاقیانو او د مشایینو دا مسله چیرم چې پوښې ما تاسو شاقی مسله ما تمهیدن تاسو ته وګنه چې شاقی او مشای څه ته وي زده وګنه وز الک حق جعل بسيط ته کې جعل مرکب ده دغه وې دا مشایان وای چې حق جعل مرکب ده څه ده یعنی دا شنو چې اشیاء د نشته شي دي دا په جعل مرکب سره دي او څوک وای او چې کم دینو شاقیان وای نه حق کم وده وای جعل بسيط ته کنه حق کم وده جعل بسيط ته خدا اختلاف د دیو په دې کې ده او پس د اتفاق نه په پنځو خبرو کې پس د اتفاق نه بچا کې په پنځو خبرو کې د اتفاق ده اول د هر شي جاهل الله تعالی ده دې کې اتفاق ده د هر شي مجهول ده به د استثناء نه په دې کې اتفاق ده سو خبر شوي او هر شي او اداسون مجهولات دي دا محتاج دي ځکه چې امکان یا حدوث پکې ده علت د احتیاج پکې متحقق ده نو دا محتاج دي چاته جی ها خالق ته سدي د خالق د خپل امکان د وجنه د حدوث د وجنه دا څه محتاج دي چاته هیڅ زو افتقار پکې دی چې کوم دینو سو تمام اشیاء چې دي په دې کې چې کوم دینو دا محتاج دي چاته خپل خالق ته محتاج دي سو دې په دې کې اتفاق دی په دې کوم څه دی او یا چاته کله چې جعل متخلل شي ما بین د شی او د صفت متأخره کې نو حالت به حق جعل مرکبي دا من د کل په دې صورت کې اختلاف نشته کوم صورت کې اختلاف نشته ها لکه جعل الارض فراشا په دې کې سلوار سوق جعل بسيط سوی ها جعل بسيط حق وي خدلته په دې ځای کې چې جعل متخلل شي اذا تخلل الجعل بين الشيء وصفاته المتاخره فيكون هناك الحق والجعل المركب فليس في اختلاف في هذه الصوره په دې صورت کې اختلاف نشته پوه به ته وي کوم کې انا دا خبر کوم شو چې د اختلاف نشته
وسمه هي جعل چې متخلل شي په مابین د چا کې لکه جعل الارض فراشا دې کې جعل بسيط جوړيږي کته سل وارد چې کوم دین سوې خو مې د آیت ته کنه دې کې ته جعل بسيط جوړول شي به جعل بسيط ولې دوه مفعول غواړي نو خو دوه مفعول دي کوم ځای چې دوه مفعول راغلي اعلان دا چې کوم ځای دوه مفعول قرامید کې راغلي دي نو الته کوم و ده دغه ځای کې چې کوم جعل مرکب ده په دې باندې مشاین هم قایل شاخین هم قایل نه پوهیږي به اختلاف شته څو خبره شوي سلور نشوي سلور نشوي اول کوم شو جاهل دار شي الله تعالی د دوم کوم خبره هر شی موجود به استثناء بدون استثناء تو خبره شوي او درېما هر شی محتاج دی چاته واجب تعالی ته سو درې خبره سلورما کله چې جال د شی او د صفت متأخره کې پوجي د فراشن صفت متأخره ده او شی سوکته ارض ده او دې مس کې جعل الارض فراشا دې کې کوم یو ده په دې ځای کې حق جالسه ده مرکب ده په دې ځای کې زموږ اختلاف بنئ اسی چې جعل الله شی به خبرې کو پوهیږي به او پنځمه خبره ده د اتفاقی خبره ده چې کم شی اثر د جعل بذات وای نو دا اغبل مذهب نه الته کم دین او اغبل شی اثر د چوي اوري هغه اثر د جعل بالتبع وای لکه ما ته ګوره اثر د جعل بذات په نس د شاقانو هغه څوک شو ګوره اثر د جعل بذات اوس خو په تم کنه اثر د جعل بذات نفسي ماهیت ده څوک وای دا وای کنه شاقان وای اثر د جعل بذات څوک ده نفسي ماهیت ده اوري او اثر د جعل بذات د مشاهین په نسبت هغه چې کوم دین اوسه ده اتصاف ده د چا د ماهیت ته په چا سره په وجود سره دا اتصاف ده نه پوهیږي ترګه غنم سکو ما دا ګوره ما ته ګوره دا اشراقي ده هغه اثر د جعل څوک ده نفس الماهیت ده خاص یو ماهیت ده بدلته زینم یو اتصاف د دقه ماهیت ده بالوجود او وجود هم دو قسمه ده وجود حقيقي ده وجود سره مصدري ده ټیک شو نو بل اتصاف شو په چا به اتصاف شو په وجود سره مصدري سره څه شو ټول ورې دا یو دا بل درې شو او یو دا اتصاف پنځه نه شو څو شو کم یو نفس یو ماهیت دای نمبر 1 یو وجود حقيقي شو دای زو نمبر 2 او یو وجود سم مصدری دای نمبر 3 یو اتصاف د ماهیت په وجود حقيقي سره دای نمبر 3 او دای نمبر 4 او اتصاف د ماهیت په وجود مزدای شو نمبر 5 پنځه خبر نه دي وسم شاقانو سوي اثر د جبل نفسي ماهیت دا نور شزونه شو دا اثر بذات نه شو اثر بالتبع شو اثر او په دې کې اقم راغه هغه اتصاف د ماهیت په وجود حقيقي سره دغه مسلک د چا ده د مشایخ سره اثر د جعل بذات څوک ده اتصاف د ماهیت ته 50 په وجود سره د اتصاف ده چې د جنس سره نسبت نه ده نو دا شو نو بیا هغه سلور نور څه شو هغه اثر بالتبع شو دغه خبره تاسو کوم خپوي شوي دلته ټول امور سودي خمسه دي اثر د جعل بذات په امور خمسو کې په نس د شاقي من څوک شو نفس ماهیت نو دا باقي 4 شو دا اثر بالتبع شو او د چا په نسبت څوک شو دا اتصاف شو د ماهیت په چا سره وجود حقيقي سره نو دا نور څه شنو خودي ماهیت یا خودي وجود حقيقي یا وجود مصدري یا اتصاف د ماهیت په وجود مصدري سره دا څه شو دا اثر په دې کوم اتفاق دی دې کوم څه کو چې کم څوک اثر بذات وای نو هغه بل څه وای هغه نور اثر بالتبع وای خو شو په دې پوه شوي څو خبره شوي پنځه خبره شوي پوه شي طالب جانا اوس راشه جی اول به دلیل وایو د چا دلیل د چا د مشایانو اول به دلیل د چا وایو د مشایانو دلیل المشاؤون فی الظلم کویږي په تور تیرو کې روان دي جی پوه شي د شپې روان دي جی پوه شي اور مشایمشون فی الظلم ودې سوی اثر د جعل بذات څوک دی اتصاف ته څوک دی اتصاف ته دا سوی وای اتصاف ته وایږي په سوی
و اتصاف ده و اتصاف زکه ده دلیل داسي وای و اثر دجال دا اتصاف زکه وایم هو شی په چې اثر دجال ذات به هغه سوږي چې علت الاحتیاج پکې متحقق وي دلیل داسي وای ښا اثر دجال بالذات به هغه سوږي چې علت د احتیاج پکې وي او علت د احتیاج نه ده مګر څوک د امکان ده همسره امکان کیفیت د نسبت ده او نسبت نه مګر اتصاف ده نو اثر دجال بالذات اتصاف شو وای خلو چلاو خلو چلاو ها اثر دجال بالذات څوک ده اتصاف ده ولې اثر دجال بالذات به هغه سوږي چې په چا کې علت ته شي احتیاج او علت یعنی دا نفس شی ماهی او نو علت احتیاج پکې وي او علت احتیاج پچا کې دي او علت احتیاج نه ده مګر څوک ده امکان ده اثر دجال بالذات به هغه سوږي چې علت احتیاج پکې وي او علت احتیاج پس کې ده او علت احتیاج نه مګر امکان ده او امکان سره تاسو به ان شاء الله په مواجهات زده کوي امکان کیفیت د نسبت ده ما تاسو نه چې د امکان شو ضرورت شو او دا دوام شو د جهاد شو ما تاسو نه کته ماده القضیه ده او ماده القضیه په نفس الامر کې هر نسبت مکیف کیفیت کې سره دغه کیفیت به صحیح داغه ته وای ماده القضیه او کله چې داغه تعبیر په یو لفظي سره وشي یا تصور په صورت سره وشي هغه ته به جهاد وای کنه هغه ته سوې وای کنه پويږي به سمره ته وای نو ما تاسو ته وی چې دوی اثر دجال بالذات په هغه سو کې چې هغه کې صحیح چې علت الاحتیاج پکې وي او علت الاحتیاج نه ده مګر څوک ده دا شی سونه چې واجب تعالی ته جهل ته محتاج دي چې الله موږ پیدا کا دې کې علت تحتاج امکان ده کنه چې پچا کې امتناع هغه په وجود ته راتلی شي چې پچا کې وجوبي هغه علت تحتاج واجبي هغه علت تحتاج ته علت تحتاج اسو کې پچا کې علت تحتاجي او علت تحتاج څوک ده امکان ده او امکان ماته منطق وي کیفیت ته چا ده نسبت ده امکان کیفیت ته چا ده او نسبت نه ده مکیف نه ده مگر دغه اتصاف ده اتصاف نسبت ده کنه دا یوازې ماهیت یوازې وجود دا نسبتونه دي دا اطراف دي نسبت څوک ده اتصاف نو اثر د جال بذات څوک شو دغه اتصاف شو او دغه ما تاسو لري چې مشاین وای اثر د جال بذات اتصاف د ماهیت د وجود سره نو دلیل وې کوونه یاد شو سمینه ته وې اثر د جال بذات به هغه سوکي چې بچا کې علت احتیاج وي او علت احتیاج نه مګر څوک د امکان ده او امکان کیفیت د نسبت ده او نسبت نه مګر اتصاف ده اثر د جال بذات څوک شو اتصاف شو دغه نو ته شاقي لګیاله په غرونو کې چيله وباسي شاقي کینا ما سره خبرو کا نه راشه اسلام ته اسلام کتاب ګوره قران مجید الته کم دین سوئی الته کم دین سره غله جعل الله الته جعل الظلمات والنور سوئی چې شه د پیدا خصه کوي دوی مفعول به سر نه نفس پیدائش خبره کوي یعنی دا شی زونه چې کم دی اې د جهالت ظلمات والنور او پاتې چې کوم دی جعل الارض فراشا الته خبره کوي اصل کې چې زمکه پیدا شي دا او تاسو خبرې چې دای سخت کړم نه دا ډېر نرم کړم نه دا د فراشت نه تا خبرې الته د وجود د زمکه خبره کوي جعل الارض فراشا کې خدای پاک د وجود د زمکه خبره کوي چې خلکو مزبکه پیدا کړی دا ترجمه ده څه ترجمه ده هغه پیدا کړی زمکه چې ما پیدا کړی دا هغه کې ما خپل صفته چولې ده دا صفت د چا فراشل ده او ځان پوهه سمه ته وي او چې کوم د نشته کولو قصې الته به یو مفعولي دلیل نقلی زمنګ دغه دی چې د اسلام کتاب وګوره قران مجید الته سره غلې پایږي او پاتې شو دلیل کم یو عقلی ته خو نقلی دلیل شو دلیل عقلی در پیش کوم څو غو د مشایع وته وي ته چې اثر د جال د اتصاف کو څه کو راشه مصر کینه زما سره خبره وکړه چې اثر د جال بذات څه کو اتصاف کو د ماهیت کې نه تاسو کوم چې دا اثر بجال دا اثر بجال بذات ته که بالتبع ده که د سر نه اثر د جال نه ده در تاسو وای دي ته څه تا خو د خپل په دې خوځه ولا چې اثر د جال بذات څوک ده اتصاف ده اوس د نه د ماهیت په اړه کې تاسو کوم چې دا ماهیت چې کوم ده د اثر د جال بذات ته که دا اثر د جال بالتبع ده که د سر نه اثر د جال نه ده که دا اثر د جال بذات وای نو ما خو تاسو ما خبره ومنل دا خو زما خبره چې اثر د جال بذات څوک ده نفس ماهیت او که اثر د څو د جال دا بالتبع وي
نو اوري نو بیا تقدم راغی د چا د تقدم راغی چې کم دی نو د ګوره نسبت رستو راځي اول اطراف راځي تر اول زید قائمون زید قیامی کنه د نسبت یاله کې کنه چې طرفین پیدا شي بیا نسبت کې او د اتصاف نسبت ته کنه ده سره نو تا نه تاسو کومه تا سره د جال بذات څوک کو اتصاف کو او څوک د بالتبع کو نو څوک مخکې شو نسبت په طرف مخکې شو نسبت په چا نسبت په طرف باندې سکو مخکې کو او نسبت په طرف مخکې کو طرف مخکې د نسبت نه الټه خبره کې کینه مړه ځان دې کار جوړ کړل وایي په او تقدیم راغی د عارض به معروض ته چا معروض څوک دی د نسبت چا د عارض دی د طرفین وتا نو څوک د مقدم کو عارض د وجود کې مخکې کده چا نه د معروض نه عارض په وجود کې مخکې راتلی شي د معروض نه چې معروض نه نو عارض چا ته عارض شي اول معروض بوله بیا په عارض ولا ثابته و اول زید پیدا شي بیا ته وای چې کینی بیا وای چې پاسی بیا وای چې خوري بیا وای چې عوارض مخکې چې کوم دی څوک او معروض صحیح مقدمي نو دا قول راغی په تقدیم د معروض د عارض باندې د معروض نه او قول راغی او تقدیم راغی د چا د نسبت په چا په طرف دا تا چې سوې دغه تا د څوک د بالتبع کو او څوک د مقدم بالذات کو نو هغه د مقدم کو اتصاف د مقدم کو نو دا نسبت په طرف مقدم نه کو په طرف نه مخکې نه کو ا د بالتبع نه کو تابع د کو دا او بل چلو کو ها عارض د مقدم کو بچا دا خبره بنه کې ها او کوی چې دریم شیخ پاتې دی زه اثر د نجال بالذات ما نه سم او هغه چې اثر د جال اډو ینه چې نه بالتبع نه بالذات هغه نه مگر واجب نه مگر صحیح دا واجب تعالی چې دی زمون خالق او مالک دا اثر د جال دی د چا په جال جوړ شوی دی وجود بالذات دی نو هغه موږ وای واجب تعالی واجب هغه دی چې اثر د سر نه اثر د جال نه نو چې اثر د سر نه اثر د جال نشو نه بالذات شو نه بالتبع شو نو دا سب ماهیت څه کو واجب کو او موږ په ماهیت ممکنه کې په ماهیت واجب کې راګو موږ ممکنه دي موږ چې مطلب دې نشنه دقیقي پوښه نراشه کې ګوره نو غلطی خبره مکوا څوک وته وای وای جی وستا خو د معارضه را ده دغه چې هغه دلیل وې د مولې د خدونه هغه دلیل وې نو سره مضبوط دلیل وې راشه چې کوم د استاد دلیل نه بوسو څخه جوړ کما څه جوړ کما موسی علی السلام چې راغی ها اوس راشه معارضه رااله نو دلیل وایو پرد علیهم پچا باندې اوس راشه کنه مشرقیه پوښې د ناشه ولکه متوجه شدی مشایته هغه خو دلیل ویلو کنه اصل دلیل ویلو الد اثر د جال بالذات هغه سو کی چې بچا کیسه او علت الاحتیاج نه مگر سره او امکان نه مگر کیفیت ته چا ده او نسبت نه مگر اتصاف ته نو اثر د جال اتصاف شو وزه جواب کوم دا منه ما چې علت ته احتیاج څه ده ها نه دا منه ما چې اثر د جال دغه خبر نه کومه اثر د جال چې بچا کې علت ته احتیاج او تابع دوی مقدمه چې علت ته احتیاج څوک ده امکان ده دروغ علت ته احتیاج څوک ده حدوث څوک ده دا حدوث وصف ده په حدیث کې دا ده او حدوث څه ته وي ها حدوث صفت د نسبت ته کو د نفس ماهیت ده نو اثر د جال نفس ماهیت دا رمنه ما چې علت ته احتیاج څوک ده ها یعنی اثر د جال بالذات په هغه څوک چې په چا کې علت السی او علت الاحتیاج ته امکان وي نه منم ده څوک ده او حدوث صفت ده چا ده لکه حدوث وصف ده ماهیت کنه کې امکان کیفیت د نسبت ته خو سره او کومه نه هم سو دا سره منه چې علت الاحتیاج چې بچا کې علت الاحتیاج اثر جلباسو کی دا سره منه چې علت الاحتیاج د امکان نه ته امکان کیفیت د نسبت ته نه امکان کیفیت د ماهیت ته کیفیت د چا څنګه ما تاسو کړل او د امکان تاسو مګړل هغه عبارت ده د سلب ضرورت تقرر ولا تقرر نه چا عبارت ده وای کنه یار امکان څه دی دا زید کې چې امکان ده سمت زید کې امکان شته زید نسبت ته څه کو شی ده یو شی دا شیونه ده او د کې امکان شته کنه څنګه امکان ده یعنی د تقرر وجود او لا تقرر دوه ضروري نه دي نو سلب ضرورت د دوه ضروري نه دي او دا نه واپس صفت ده چا ده د ماهیت ده نو کو امکان صفت علت ته احتیاج امکان هم شي واپس ماهیت چې کوم دینه اثر د جال بيزار شو او کو دا سره منم سو چې علت اثر علت الاحتیاج څوک ده ها
اثر د جال به چې په چا کې علت الاحتیاج او علت الاحتیاج څوک دی او دا سره ونه ما چې امکان کیفیت د چا دی نسبت ده خو اتان ته کوم دا نسبت چې کنه دا امر انتزاعي ده دا نسبت سره امر انتزاعي نو چې د چې صفت د چا شو د کیفیت د چا شو ته امکان کیفیت د نسبت ده امکان کیفیت د چا ده او نسبت اتصاف ده ته وی کنه ما سره ومنه چې امکان کیفیت د چا د نسبت ده خو تا ته تاسو کوم دا نسبت امر انتزاعي ده کنه ده او د چا نه منتزع ده د دې طرفین نه من جمله طرف نه یو څوک د ماهیت ده کنه ده نو کدا د دې صفت شو یا ساته صفت د انتزاعي چی صفت د چا دانه مگر په اعتبار د منشئ سره واپس صفت د چا د ماهیت وره سوی ها علت احتیاج تاسو اثر د جال چې علت احتیاجي او سره مومنه علت احتیاج ته امکان د سره مومنه امکان چې کوم د کیفیت د نسبت ته سره مومنه او نسبت ته مگر څوک د اتصاف ته دغه ځای ته تاسو کوم دا اتصاف چې دی کنه دا نسبت دا امر انتزاعي دی کنه وای او منتزعن هو څوک دی دغه ماهیت دی کنه دی یو ماهیت دی کنه همیشه هغه کیفیت د چا د انتزاعي چی یا د امر انتزاعي چی هغه واپس صفت د چای د منشي نو منشي څوک ده واپس ماهیت اثر د جال څه شو ها هغه تراجع نه شو لاړ ماهیت ته واپس ماهیت ته راغی اثر د بال د چا شو جال سبق ټول خلاص شو نو مخکې مونږه په 2 ورځو کې مثلا ته په 1 ورځ کې ښه دې مخلاص نو دې باندې مونږه 2 ورځې سبق به په 1 ورځ کې وایو چې چلی ښه ان شاء الله اوس راشه تاسو د قاضي کې یو ټک ته غلط وکم تاسو راشه او یو بس دغه کو اوس نن بده کې مو وخت زیات تر کو کنه اوس راشه تاسو تدریس دراشه پرې لا انتجو لاندې او حشوه جو ورستو حشوه دا موږ نه پاتې شي چې لا انتجو کې ول برهان کنه خاينه تاسو خیال او الا برهان علیه ویلو کنه